چې د روډ دا حال وي نو خامخا به د دې علاقې د اوسېدونکو هم دغه حال وي. دا وګوره اوس ډاکټر نه راوستو غریب تلی نه شي. ته لږ وګرځه، ته لږ سم وګرځه. لکه دله به اوس اوږه ورکې دا به هله ګرځي که نه. والله کې وګرځئ. ټیکهدارانو د خدای خاطر وکئ، خدای او رسول ته وګورئ. د دې خلکو دا ژوند چې کومه دی دا مه خرابوئ. پیسې به الله بل ځای کې درکړي، خو لږ خوره تل خوره، لږ ګټه. ټول عمر به در باندې خلک کارونه کوي. ګرانو کتونکو دا وخت د زیارت کاکا صاحب نه وروستو د تورو غرونو شاته یو ښایسته کلي کنډو کې موجود یم. کوم چې په کنډو کلي باندې یادېږي. د دې روډ دا حال نن تاسو وګورئ که نه. زه به دا ویم چې مخکې خو لا ښه وه، خره پې تلی شو، خو اوس په دې ځای خر چا راوستو که نه، نو خر به هم پته نه لګېدلي، دغه انسان به هم پته نه لګېدلي. دومره خرابو حالاتو کې دا روډ دی. او زمونږ د ټیکهدارانو سره دی الله ښه وکړي نو په دې لاره به څو ځله تېر شوی وي، خو دغه حالات دي. د دې کلي د علاقې دا ملګري چې کوم دی سکول ته ځي روزانه، څومره تکلیفي معلومات یې کوو. څنګه حال دی؟ ښه سکول ته ځي په دې روډ روزانه ځي؟ ښه. څه تکلیف یې درته؟ یاره لار خراب ده نو. ښه لار خرابه ده وایي. تا پکې درز هم خوړلی وریشه؟ او درز مو خوړلی. کوم ځای دی خوږ شوی؟ دا ګوړه. دا ګوړه دا وګورئ. ښه ته یې پکې لږ رانږدې که راوله رور. دا ګوړه د دې عجز وګورئ. ښه چې د روډ دا حال وي نو خامخا به د دې علاقې د اوسېدونکو هم دغه حال وي. دا وګوره اوس ډاکټر نه راوستو غریب تلی نه شي. ته لږ وګرځه، ته لږ سم وګرځه. لکه دله به اوس اوږه ورکې دا به هله ګرځي که نه. والله کې وګرځئ. لکه حقیقت خبره ده. تاسو راتلی شئ دا کتی شئ. ښه پخوا مشران څه کیسې کوي؟ بیمار به هم څنګه بوتلو چې یو سړی به سخت بیمار و کټ کې به هم په اوږه بوتلو، کټ کې به یې په اوږه بوتلو، لکه د جنازې په طریقه به هم بوتلو. بالکل. ښه خو خره به هم پرې ډېر تله راتله. ګوره ژوند د خرو او ژوند د خرو دورو خره به پرې تله راتله. ولې روډ نه و نو نری لاره ده، نو سوداګانې به په خرو ټولې تلې راتلې که نه. ښه اوس د روډ د خلکو نه څومره مطمئن روډ حالات څنګه دی ته وګوره. یاره خراب دی نو. او روزانه پې ستاسو تګ راتګ کېږي. دا که چېرې خدای مکه د شپې څوک راغی په دې په موټر کې یا په موټر سایکل یا په بل څه که نه، او په دې ځای د کمر نه ښکته پرېوتو، تا هم په دې روډ درز وخوړو؟ کوم ځای کې دی درز؟ کوزه ځای کې روډ چې راختي هغه ځای کې. ښه اترایې کې درز خراب ځای کې که نه؟ هغې نه بره موړ کې. موړ کې دا وګورئ دی عجز درز خوړلی دی. نو په دې ځای کې که چا درز وخوړو نو څه ویم که هغه بچي. بالکل مرګ مړ به وي، د ټوکړې ټوکړې شوی به وي ښکته. ښه دې خوا لږ راشه ته پکې دا ځای راوله. الله دې رحم وکړي. یو مثال به درکړم. انګریز یو روډ جوړ کړي، یو کار وکړي، یو پل جوړ کړي، صدۍ پې تېرې شي هغه به نه خرابېږي. زمونږ غلام محمد حاجي صاحب دی او که بل حاجي صاحب دی، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، خیراتونه هم کوي، خو که چېرې کار روزګار ته وګورئ نو کار داسې وي. ښه دا په حجونو په عمرو نه ده. لږ شانتې د بل انسان حق هم پیژندل دي. حج عمره ورسره کوئ منم ښه خبره ده، خو دا حال که تاسو وګورئ که نه نو زمونږ دغه روډ چې کومه دی د انګریز په مقابله کې یا د بهر ملکي په مقابله کې 15 میاشتې هم نه تیری او هغه به صدۍ تیری. زمونږ روډ به چې کوم دی څه وخت بعد مکمل ختم وي. دغه حال دی ستاسو د وړاندې دی. څه ویمه نور څه په خوله سره راځي نه، الفاظ را سره نشته. د دې روډ دا حال چې ما ولیدو حیران شوم ورته. نو ټیکهدارانو د خدای خاطر وکئ، خدای او رسول ته وګورئ. د دې خلکو دا ژوند چې کومه دی دا مه خرابوئ. پیسې به الله بل ځای کې درکړي، خو لږ خوره تل خوره، لږ ګټه. ټول عمر به در باندې خلک کارونه کوي که چېرې تاسو لږې پیسې ګټئ. او که چېرې یو روډ کې دغه حال وي، دې ته تاسو سوچ نه شو کولی، دې ته تاسو ډانګه نه شو وهلی چې دا تاسو جوړ کړی وی. الله دې معافي وکړي. زمونږ په دې حال دی الله رحم وکړي.